د تحصیل مندڼ په مختلفو علاقو کنکوی، امبیلا، کوګه او ناوګۍ کې د مقامي ملخانو حملې په فصلونو شروع دي. د زمیندارو په شکایاتو محکمې زراعت شعبې توسي مندڼ په مختلفو کلیو کې د زمیندارو سره میټینګونه وکړل او زمیندارو ته یې د ملخانو د کنټرول کولو کوره دوايانې وښودې. د محکمې زراعت فیلډ اسسټنټ مراد ګل د ملخانو لپاره کوره دوایي تیاره کړې چې ورسره دغه ملخان کنټرول کیږي. د خانګټو سره تعلق لرونکي یو زمیندار شمس القمر وایي چې زموږ په فصل باجرا د ملخانو ډیره تیزه حمله وه. ما د محکمې زراعت سره رابطه وکړه او مراد ګل فیلډ اسسټنټ راته د کوره دوایي تجویز کړه. وایي چې ما کله دغه دوایي سپری کړه نو پټۍ مې د ملخانو نه صفا شو. شمس القمر کاکا وایي چې د دې دوایي په ماحول او ځناورو څه قسم اثر نشته او موږ دغه باجرا اوس خپلو څارویو له ورکوو. فیلډ اسسټنټ مراد ګل وایي چې دا کلچرل کنټرول دی او موږ غواړو چې زمیندار دې د تاوان نه بچ شي او د بازاري دوایانو په ځای دې دغه کوره دوایانې سپری کړي. جی ستاسو نوم دی او د کوم ځای؟ زما نوم شمس القمر دی او د نوي کالج خوا د نوي پټرول پمپ مخې ته مې کورم دی او پټیم دی. حاجي دا باجره ستاسو په دې باندې مخکې موږ راغلي وو، تاسو چې په دې باندې ملوخ اټیک دی او پاڼې وخوړه کو هفته داسې اټیک نه په دې باندې دا پاڼې چې مکمل دی نه خوري. بیا تاسو ته موږ هغه طریقه وښودې دې باندې تاسو سپری کړه. تاسو څه طریقه وکړې؟ بالکل هغه طریقه ما ناظرینو ته وایي طریقه وله په هغه ساعت مې بیا چې کوم دی نو دوایي جوړه کړه، بیا مې پمپ وغوښته چانه ښه جي. نو په بله ورځ باندې مې هغه سپری وکړه. دوایي دې څنګه جوړه کړه؟ دوایي مې داسې جوړه کړه چې ښه یو لپه مرچکې شي نو پلي ښه جي. هغه م وټکاو چې کوم دی نو سره چې کوم دی نو د دوه غوټې دی اوږې ښې غټې غټې ښه جي. هغه م ورسره وټکولې لکه په لنګرای کې ښه جي. هغه چې کوم دی نو یو ښه غټ چمچ ته سر په دا هم پکې واچول او بیا یو ښه یو دوه شوړې د لاچو پاڼې دا مړه یو کټوای کې مې واچولې او مې یشولې. صحیح ده. ښې ویشولې بیا هم چې کوم دی پمپ کې واچولې او دا ځای چې سوره دی نو دا د نیم پمپ نه دی خو ما د پمپ نه لږ کم جوړ کړو پکې. صحیح ده. نو لکه ډبل پرې راغله یعنې 10 لیټر اوبه. نو اوس یې دومره کار شوی دی چې دا کم ښکاري نو دا به نه وي. ښه جي. زاړه هغه زوړ هغه چې به د لاس وو او داسې نو هغه شیز به چې کوم دی نو لکه لوته سمې مرغۍ وي پکې هغه شی نشته. اوس یو نیم دی خو لکه لږ کم شوي دي، ډېر کم شوي. بالکل زم بیا تاسو ته مې دا سپری وکړه، زه به سبا له راځم، زه به وزټ کوم. داسې ما چې مو کاته نو بالکل په دې کې ملوخ ما ته په نظر نه راتلو خو چونکې بېګا باران شوي دی بله شپه تاسو ته ما ویلي چې سره شړشه مو تېل میلاو کړې تاسو سره هغه نه و کړی که نه؟ تېل خبر رمانو تېل ډېر شوي وو که هغه تېل وی نو د دې دغه دا اثر به نه ختمېده. هغه تېل نه و او دي بارانونه ما خو په شپه باندې به کومه شپه وکړه باران نه و شوی په شپې خو سهار له بیا لږ شروع شوی و د شپې پرې نه دی شوی. اوس تاسو وایئ چې دې کې ملخان اوس به ملخان دې کې څه پوښتنه شته نشته کم دي سیوا دي پکې وګرځي نو یو نیم چې تا الوزي نور نشته. تاسو آیا د ټوټکې نه مطمئن یې که نه؟ بالکل چې لکه دا دوره کمې وکړو دا خو به یې خوړلی او لږ ځای او خرچه به یې څومره شوې رسته؟ خرچه پیس هم ده د لاسو خپو کړاو پوه شوې مننه. د لاسو خپو کړاو ده چې کوم دی نو لکه ځان هم پرې وکړه پمپونه هغه وغوښته او وټکوله او په لنګرو کې هغه هم کړه چې کوم دی